قال حدثنا قتيبة بن سعيد سواء حاجة بدل عمرة ستوي مولانا سيبا بس ما تدان بلا بيكا عمرة دي توي جب انسان دا عمرة نيتو کی عمرة نيتو کی تو دا عمرة نيت سارا مسنون دا دی مولانا سيبا بيكا دلتا نہیں ہوساری عمرہ کئی ما بطالو نبیلی نہیں کرنا کہ میقاتی بھی یا میقات نباری ہوساری عمرہ کئی دا میقات نبی حرام کری ونیت کردی یا کردی او د میقات نه علاوه د میقات نه لري کولی شي لکه ته په خپل کور کې کولی شي ته په ایرپورټ کې نیت کولی شي او میقات کې کولی شي تاسو او که یو سړی د میقات نه دنه دوی به کوم ځای نیت کوي د مینه حل نه کوي یا دې په مکه کې د مینه حل ته او د مینه حرم نه د مینه حل ته اوس مسنون سدي مسنون دار کې دی ودا ځاتي وخت په تو لګانو کار کوي دا مسنون دي سنت دي سفر واجب نه دي او دا غینا پس دی غسل وکړي دا مسنون د فرض واجب نه دی که غسل نه کوي یو لسل کولی شي دا غینا پس به 2 رکعاته سنت وکړي ما پرون درته پکې خبره کړې ده چې زموږ په نيت دا 2 رکعاته سنت دا په خپل ګڼ لبیک معنا دی ویل پیدا ده لبیک ولې بولا کا الباب بعد الباب لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك ذلك دیکھیں اگر الفاظ جاتولی چیزی کم حدیثو کی دی ادانا پاکی نورا سی جاتولی رابع شیف در عمر پاکی دا جاتولی کی لبیک و سعدیک والخیر کلو فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل الیک اے منتحل الیک ودا قسم الفاظ پاکی جاتولی چیزی کم حدیث کی دی دانا پاکی جاتولی نشکولی ودا لبیک فزور ویند سڑید پارا واجب دی یا وصال کسیات میں خیر دے یودل واجب دی او دا خد دا پارا واجب دی خو پڑھ او کپا جہر دا لبیک یو نکا دم با پی لازم شی او که لبیک نور دی آغی پدے بل ذکرم کولی شی ذکر مسنون خیر لبیک سنت تے آغی پدے بل ذکرم کولی شی بل ذکرم او کبھی نکا لبیک یا بل ذکر جہران دی سڑی دم با لازم شی دا واجبات باس دی بدا حرام دا ممنوعات و نوزان سائل دی حرام ممنوعات سلی سر بناخلی وقت بناخلی نکان بناخلی خوشبو بنا پوری کئی خد سر بنا ملاویگی سر بنا پٹائی مخ بنا پٹائی او دا سپلے بدا سی اچھی کلان دی گیلے آقا پاک اخکارشی سپلے دا سی دور کدی ادکی کی اخبوبا دی سادر چی یہ جولی شی التا بعد خلق پہ حرام کی تاسی زملی چی مخبو سادر نا چی وقت پہ بنا پٹے دا بل بل شان سادر ہوا چی پتا وی نبا مخ پٹے نبا پہ پٹے نو آقا مسئلے پہ حرام کی امو خود حرام بلد نہیں مقصد چی سملی نو حرام رامون شی نٹو رکھے سے پیسے مسالی شکاری رضا سے بکاو اگر احرام مسئلے نا خمشتی کی خلاسی کی نو دیو سادر اکم دا کمیس پدے دی اگر خور کا پدان بانے صرف مخ پر بیٹھا ہوا سر میں بیٹھا ہوا دون باقا سادر کے پہ پٹو لیشی خوشبو بنے استعمال ہے خدل بنا مرلے دا سیدون دی دی احرام او خوشبویاں سیدل خوڑل مکروح ہے لکمال دا دا احرام نور ممنوعات دمشتا رابشی دا لوگ ساتھ بس او چه کم دا احرام دا ممنوعات و خلاف ورزی اکلا اگی که تاسو خویوم خیلی دا دا خیبا پتی دی لبیک زیاد ہوئی دا ذکر حتی کہ علماء لکی یو صلی تعالی رابی مخیر و تبی سلام اچھے و سلامی نمخ کے لبیک و تاو آیا اگی نفس سلام کوا او لبیک خوزی کی لبیک و آیا کبرا خیجی لبیک و آیا دا بستا ذکر تو وہ بعد خلق دیر مبالغہ کی بلبیک آگا چگی ہوئی جدا نمارے خرابی کی دورا جہر مفرد پا شریعت کی نشتہ دوالے رو آیا دیر جہر مفرد دا ممانعات را غلے دے حدیثوں کی ممانعات را غلے دے انکم لا تدعون سما ولا غائبا رو جہر را غلے دے بعد خلق یو دلیل نیسی بیدوم رضی کرو کچھلے وقال انکا مجنون دا پیغمبر دا جنون دا قدر کئی ترغیب در کئی دا غیر نامانا چه ذکر کودا خلق کوئی مردہ سلے بنے دے دا دنیا پکار کرو دفت خل نلے یعنی ہر وقت اللہ ذکر کوا تیلے خلق و تستا دا ذکر او دا حالت کے و ناشتاق کارا چیز صورت جمعی چیزی خلق کیم کئی دا مطلب نہیں کہ لیونو حیعت جوڑ کا لیونو حیعت نا خبر کوئی گئی یعنی دل ذکر کوا
چې ذاکر شي ذکرونه کوي او خلک په مړه خلک ورشو کول سکي او دا سکي ټول ځان ته تسبیح ولې دی الله ذکرونه کوي او نن سبا خلک وایي کنه وایي خلک کوم پالا الله بولیان کوم پالا ها نو ډېر جهل مفرد باندې کې مطلق جهل ثابت دی بیا وسکه بیا لا چې مکه مکرمه ده چې مکه مکرمه ته ورسېږي بهتره ده چې غسل وکړي او په احرام کې چې غسل کې نو مبالغه باندې کې د سر او د ګیرو په مګړو کې چې وسته درنونه دي کله سرور وختو وتل په دې سره راځي او صدقه ورکړي په دې تاسو پوهیږئ خیر چې ممنوعاتو کې کم ارتکاب وشي دا غي قاعده درته کوي چې قاعده په تاسو ته کار آسان شي ان شاء الله ورپسې دا نو دی بیا غسل مسنون دي کوم نه کی پروا نشته دا د خدامه کې بیا د لارشي مکه حرم مبارک او چې حرم ته څنګه دی لارشي ورننه ودی د جمعه د داخلي د دعا کو او بیا زموږ علما لیکي چې په بیت الله باندې لومبه نظر ولګيږي نو الله دعا کوي نو بعد خلک وایي نظر سترګې دې را کولې دعا کوي دا نشته په حدیثو کې دا ټریننګونه بس وکړي سترګې را پې کنه را پې نو دا غیر په بیا دالي چې هو الله اکبر د بیت الله ته مخامخ شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا الله حمد او درود شریف او دعا څومره جوړه دعا کول شي دعا تبلیغ کړي نه کړم عمرې کې فرق نه راځي نو بیا بلار شي ور بشي حجر اسود ته مخامخ شي نږدې بشي نو خو خدای دې حجر اسود خپل استلام یې ده خو د حجر اسود د خپلولو نه مخکې به د طواف نیت وکړي که نن کې نو دا د عمرې نیت کړی دی خو مسنون دا دی چې طواف نیت وکړه چې الله در طواف نیت کوم 7 اشواط دی فتقبله مني او کړه کې دې مونږ کافي ده او دا چې ودرېږي په نیت دی او خیر استحضار وکړه نو دا غینه مخکې به استباء وکړي استباء څه ته وایي دا صادر به دا اخر طرف به د طرف لاندې کې او په دې کې سوګي به ورواچي دې ته استباء وایي ځکه ته حرام کې نو نیت او استباء نو بیا به استلام د حجر اسود کې او د استلام نه مخکې به استقبال وکړي چې څنګه حجر اسود ته مخامخ شي نو استقبال څه لاسونه به د وګړو پورې اوچت استقبال البيت نه استقبال الحجر استقبال البيت نه استقبال الحجر وګړو پورې لاسونه اوچت دي نو چې اوچت کړه وګړو پورې استقبال شو نو بیا په حجر اسود باندې خپل کېږي نو استلام وکړه دا استقبال او استلام او په حجر اسود باندې خپل نشو کې خو دي نو لاس یو لاس خپل کا او ګلاس دې نشو ورولې نو کوټه او سر کوټه خپل او کوټه نشو کې دي دلته دې استلام او دې زمانه کې حجر اسود د مور دی او عمر کې حرام کې هغه وجه دا چې خوشبوئی به پورې کړي په حجر اسود ډېر زیاته خوشبو باندې کېږي او ډېر قیمتي خوشبو به پورې کوي او روزانه به پورې کوي یو کس هغه د پر الله بس مقرر کړی دی یو نیک سړی دی یو مالدار سړی دی هغه روزانه راځي په حجر اسود خوشبو پورې کوي او هغه قیمتي خوشبو به پورې کوي ډېر زیاته قیمتي نو حجر اسود ته په حرام کې نه ورځي هغه خوشبو ستا شروع نه پورې دی یا دورې چې تاسو مکمل لګي نو په خوا دا نه اوس خوشتا نو احرام کې ونول به احرام بیا نور طوافونه کې بیا وکړل نو دې زمانه کې به مخامخ چې څنګه حجر اسود ته مخامخ شي اول به استقبال وکړي ٹھیک شو لاس پخکا تا کې بیا به استلام وکړي استقبال وګونو پورې ګوتې وړي او استلام د سینې برابر داسې مخامخ ولې ځکه حجر اسود د ځمکې نه 100 انچ د پاسه 3 فوټه اوچت دی نو د انسان د سینه راځي د سینې برابر به لاسونه اوچت کړي او بیا به تقبیل د یدینو ثابت دی ګورې بعد ویلا بدعت دی دا به درته نه ثابت دی لاسونه مخکول کې نو یو استقبال شو بل شو استلام استقبال وګورو پورې کوته استلام سره تقبیل د تقبیل نه لاس وړل او ټولیت کني وټول اسوا او کني لره د لاس په مخ کاوه ها بیا روان شي په خیته باندې نو استباح دې کړی دا استباح په وو واو چکرو کې دا بیا برابر شروع عمل مسنون دی استباع مسنون ده که استباع نه کوم ته عمره ته طواف ته نقصان نه رسي اور عمل بیا مسنون دی پړونګو درو چا کارو رمن څه ته وای د خلق منډه نه دی رمن دا چې پالوانی کول بینیس دې کول لګ تیز چا تلل مټي وهل او لګ تیز چا تلل منډه نه
او بل څه شی دی تعبیر په ساحه راغلی په یوم دی او بل قدمونه دې کې ښودل دا په لومبو دریو کې شودونو کې د حجر اسود نه حجر اسود پورې حجر اسود نه حجر اسود پورې دا به رمل وکړي بیا څلورو کې رمل نشته وستنو کې او په لومبو دریو کې د رمل پاتې شو یا په دوو کې یا په یو کې یا په دریو کې درست به نه کې پاسه ورو ولې ځکه هغه کې عدم رمل مسنون دی نو که دا په هغې کې کې نو دا سنت خو یې دا کړه خو بل سنت نه فوت شو او که څوک د زړه بیمار دی یا بل تکلیف دی او رمل نه کوي پروا نشته سنت دی ها خو چې هر ځل ته حجر اسود ته راځې نو یا به تقبیل کې او بیا په عمره کې مه کوه احرام کې او یا هغه طریقه استلام باندې به استقبال نشته نو څو چکرې به ووایې مولانا صاحب اووه چکرې نو څو استلامه شو اووه شو که نه بلکې اته شو دا هر چکر په اول کې استلام دی نو اووه چکرې دي نو اووه شو که نه او د اخري چکر په اخر کې بیا استلام دی نو استقبال دانه شو څو استلامه شو نو بیا به څه چلو کې بیا به استباح ختمه کې استباح ختمه شو ساده به برابر کې استباح صرف د طواف په دوه چکرو کې ده نو بیا لاړ شه مقام ابراهیم ته داسې دی چې اوم ستا مخ مقام ابراهیم ته راشي او بیت الله ته نو دوه رکعته واجب الطواف وکړي د مکروه وخت نو او په وخت مکروه زموږ په لیز باندې بیا به نه کوي او ما خو تاسو ته ویلي دي چې د شافعي صاحب رحمت الله علیه په لیز باندې مکروه کې کولی شي او د احمد ابن حنبل په لیز په مکه کې کولی شي تیر شوي دي او زموږ او د مالک په لیز به نه کوي که وخت مکروه و وروسته بیا کولی شي او که وخت مکروه نو دوه رکعته واجب الطواف وکړه دا واجب الطواف ته کې راوړه او که الته نشو رسېدلی ډېر زیات راشو نو به ځای کولی شي نو بیا به صفا مروه ته ځي نو بیا بل استلام به وکړي دا مسنون دی چې صفا مروه ته ځي بل استلام به وکړي دا مسنون دی او د دې نه مخکې به اوبه د زمزم وڅښي صفا مروه د تلو نه مخکې دا مسنون دی او دونه به وڅښي چې خېټه پرې وپړسي حدیث کې راځي پوښتنه دې پرې وپړسي نو هلته اوبه دوه قسمه میلاوېږي یخې او تل دي نو یخې مسکې دي ورته سړی ګرم وي دوکان کوي او تل مې میلاوېږي نو بیا به لاړ شي صفا غونډۍ ته د صفا غونډۍ ته چې څوک ورورسېږي نو نیت ته سایه به وکړي مخکې نیت ته طواف او نیت ته سایه که نیم کې استافتل دی نیت دی که نه خو خیر بهتره ده نو چې صفا ته وخرسېږي نو لومبي به دا وایي چې نبدأ یا ابدأ که په جمع وایه نبدأ وایه که یو کس ابدأ بما بدأ الله به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم دا به ووایي نو چې دا دې ووایي نو بیت الله ته مخکې دعا به وکړي هلته خلک بیا استلام کوي استلام نشته ټول خلک لګیا دي بیا استلامونه کوي دعا به وکړي دا د دعا د اجابت ځای دی ښه چې څومره دعا کولی شي وکړه نو بیا به روان شي مروه ته او دې کې مروه ته چې دی نو لاره کې میلین اخضرین راځي شنه راډونه دي پخوا دا جوره وه اوس هغه جور ځای نشته برنډه د شنه راډونه دي هغې کې منډه ووایي خو ډېره تېزه منډه به نه وي درمیانه او سړی به منډه وایي ښځه به نه وایي عجیبه دا ده چې سنت د ښځې دی او سړی به وایي او ښځه به یې نه وایي دا به د حضرت هاجرې منډه والې وه که نه د دوی پکې پناه شو نو ښځه به نه وایي ښځې له منډه وال نشته ښځې له منډه وال نشته نو سړی به منډه وایي چې منډه وایي دا هغه ځای نه پوت برابر شي بیا وځي عام چال سره نه ډېر تېز نه ډېر ورو نو مروه ته به ورسېږي دا یو چکر شو مروه پورې یو نو بیا به مروه باندې ودرېږي او بیت الله ته به مخکې نو دعا کوي اوږده دعا نو د صفا نه خو بیت الله ښکاري د مروه نه نه ښکاري خو صفونو نه پته لګي صفونه کرښې دي قبله ته معلومېږي نو ښه دعا به اوږده وکړي بیا به راشي صفا ته نو لاره کې بیا به میلان اخضرانو کې ومنډه وایي خو تېزه منډه نه ښه شا لږه تېزه منډه او که سړی بیمار و د زړه منډه نه شو والې پروا نشته ښځه به منډه نه وایي نو چې بیا صفا ته راشي نو دا دوه چکره شو مروه پورې یو صفا پورې دویم نو بیا به په صفا ودرېږي بیت الله ته به مخکې او دعا به کوي صفا مروه ته چې کله ورسي دعا به کوي نو اخري کې مروه ته ورسېږي نو بیا به دعا وکړي بس خبره خلاصه شوه نو زموږ فقهاو لیکلي دي حدیثو کې نشته چې که بیا دوه رکعته ده شکریې کوي نو ودې کېږي اوس چې سړی عادت نه کوي عمره کوي نو که وخت د عمرې ورسره او نیغې کو نو تحیت المسجد ضرورت نشته په دا وخت تحیت المسجد دی
او که ټیم ورسره و لکه دغه وخت سره یې فورا عمره نه شروع کوله نو بیا یې 2 رکعته تحیت المسجد مسنون دي. عمره خلاصه شوه. چې عمره خلاصه شوه دوی به لاړ شي نو سر دې اخري یا دې کوي کټ کړي. خرایلو کې ثواب ډېر دی، کټ کولو کې کم دی. خو کټ کول چې کوي څونه به کوي د خپل مذهب ذکر کوم، نور پکې اختلاف را روان دی. درته ویل کټ کول چې کوي نو دومره اعلی به کټ کوي چې کم از کم د ګوتې د بند دومره ویښته کټ کړي. که چېرته ویښتې د ګوتې د بند نه واړو نو بیا ګورې په مشین کولو کار نه کېږي. کټ کول کله کېږي مولانا صاحب چې دومره کټ کړي چې د ګوتې د بند دومره، او دا د 4 حصې فرض دی، واجب دی. خو خلک 4 خو مکروه وایي چې 4 په یو کې وي، 4 بل کې وي، دا خو مکروه دی، نور کار پې کېږي. 4 حصه د ګوتې د بند دومره کټ کړي هم پې کار کېږي. خو دا چونکې مکروه ده نو کل سر نو یا دې قصر وکړي خو د ګوتې د بند دومره پرې کوي، او یا دې حلق وکړي. او زنانه به هم قصر کوي، هغه حلق نه کوي. نو زنانه دلته کې غلطي کوي، هغه د کونسۍ د لاندې دا ویښته راغونډي او د ګوتې د بند دومره والي. دا خو 10 ویښتې په 10 ویښتو خو کار نه کېږي. د هغې دپاره قانون دا چې زنانه خپل سر مخې ته راوغورځوي، سر ځان ته مخې ته راوغورځوي نو سر وضایع کېږي. نو د یوې حصې نه به د ګوتې د بند دومره پرې کوي. زما والده صاحبه وه، نو ما ته ویل ټول خلک کمسۍ ښځه خو په ویښتو خفه کېږي. وی ټول خلک کمسۍ راغونډه کړي، ګوتې نه ورته وکړي، کټ کړي، زه خو ډېر ګنجی کړم. نو ما ورته ته خلک پرېږدم، ویښته به دې بیا خدای غټ کړي. نو ما به مې سر مخکې راوغورځوه نو ویښته به مې څلور ضایع کړل. مې اوس کټ کړه 4 حصه، په دې سره عمره خلاصه شوه. بیا غسل مستحب دی، که کې هم او که نه کې هم خپلې ګټلې جامې به واچوي. دا عمره شوه. اوس د دې نه پس که سره موقع وه او نفلي طوافونه کې کوه، دا عمره شوه. طواف څه شی دی مولانا صاحب؟ طواف دا دی چې بس خپلو ګټلو جامو کې کوه، هغې کې هېڅ ممنوعات نشته. بس راشه د حجر اسود مخې ته نیت د طواف وکړه د 2 چکرو، او دغه چل دی چې اول استقبال بیا استعلام 2 چکرې به ووې او 2 رکعته واجب الطواف. او طواف دوران کې که حجر اسود ښکلې ښکله وه، هغه طریقه شوله. اوس طواف کې اوس ذکر کې هر ذکر مسنون کولی شي، دعاګانې پکې کوه. دې حدیثو کې چې کوم مخصوص دعاګانې راغلي دا ډېرې بهتر. او بعضې کتابونو طواف د یو چکر مخصوص دعاګانې لیکلي دي، دا په حدیثو کې نشته، داسې خلکو جوړې کړي دي. ښه خبره ده. نو په طواف دوران کې هر ذکر کولی شي. البته صفا مروه د منډو په منځ کې یو مسنون ذکر حدیثو کې شته چې هغه 4 کلمه تاسو ورته وایئ: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هغې کې دا یو ذکر مسنون شته، او باقي طواف او دې کې هر ذکر کولی شي. بله خبره درته وکړمه، د طواف دوران کې حجر اسود ته سینه مخامخ کولی شي، او ما سوا د حجر اسود نه که بل طرف ته دې سینه مخامخ کړه نو مفسد د صلات، مفسد د طواف، طواف دې فاسد کړه. خلک د طواف جوړمنډه کې به بیت الله شریف او سینه پورې مګي نه، طواف دوران کې بیت الله ته سینه نه مخامخ کې بیا حجر اسود به دې مخامخ کړه. طواف دې څه کړه برباد. او که پټیل کې دنه مخامخ شوه نو چې کوم ځای کې سینه مخامخ شوي هغه ګیپ پتې وباسئ، یو قدم وروستو شه نو بیا شروع شه. چې کوم ځای کې سینه مخامخ شوي چې هغه ځای پټي د طواف کې راشي، دغه طواف نه ووت، لږ یو نیم قدم وروستو شه نو بیا د هغه سره مخامخ ته وتاوشه. او که لمونځ وخت راغی او د لمانځه په وخت کې سینه مخامخ کې نو کولی شي، ضرورت دی. او که طواف دوران کې دی او دسمات یې درله راغی بس په هغه ځای نښه وکړه او لاړ شه، خپل اودس وکړه، واپس راشه. بهتره ده، بهتره. ګورې زما بعضې خلک زما دا خبره غلطه واوري بیا په ما مفتیانو ته وایي فتوې راباندې لګوي. بهتره دا ده چې د 3 چک د نیمې نه دې کم طواف کړي د سره یې کړه، او که د نیمې نه دې زیات کړي هغه ځای نه شروع کړه. څه مې وایي؟ بهتر. نور که د نیمې نه دې کم هم کړي او د هغه ځای نه شروع کړي نو کولی شي. زما خبره ورسېدې؟ بهتره لکه مې درته وویل. او د سعی لپاره اودس شرط نه دی، سعی لپاره اودس مسنون دی. نو که د صفا مروه سعی دوران کې د هغې نه مخکې د اودس ماتم شو او سعی دې وکړه نو سعی دې شوې ده. د طواف او د سعی منځ کې اتصال مسنون دی. نور که نن دې طواف وکړو سبا هم سعی کې ولا به په احرام کې احرام به نه کړو دی هم کولی شي، وروسته هم کولی شي، پروا نشته.
بل په یو څو ځایونو کې دعا قبلېږي. یو حجر اسود ته مخامخ قبلېږي، یو میزاب رحمت لاندې قبلېږي، ملتزم کې قبلېږي، صفا باندې قبلېږي، مروه باندې قبلېږي. او چې کوم وخت کې د میلانو اخضرن منځ کې منډه وای نو هغه وخت کې دعا قبلېږي. نور ځایونه د دعا د اجابت شته. بل په طواف دوران کې بیت الله ته کتل مکروه دي، فساد نه راځي. خو ولې طواف خو مونځ دی، د مانده په شان دی چې په توجه سره طواف وکړې. مه ګوره ورته، بل وخت کې ورته ګوره ثواب پکې ډېر دی. هسې عامو حالاتو کې بیت الله کتو ثواب ډېر دی، طواف کې به نه ګورې چې ستا توجه برابر. او طواف دوران کې د ښځو سره اختلاط ګناه ده. نن سبا خلک ټول ښځو سره لګیا دي اختلاطونه کوي. او بیا په حجر اسود توبه وباسه. داسې حجر اسود ښکلول تقبیل خو سنت دی بلکې مستحب دی. پیغمبر مبارک هم هر ځل تقبیل نه دی کړی، مستحب دی. او زمون خلک په حجر اسود ورشي صیبه نو دورونه به لګوي، نو مخلوق خدا ته ضرر رسول ګناه ده، حرام دی. او بیا د ښځو اختلاط توبه. دا ښځې داسې راشي که نه چې ښځې لوپټه دې غورځې نه دي، سر یې ببري، زور لګوي ښځې او سړي هم زور لګوي. په خدای قسم ترمذي مخکې پرته ده، دا ښځې سړي داسې یو بل سره جنګېدلي چې ښځه خاوند هم داسې جنګېدلي وي. زور لګوي که نه، ښځه هم زور لګوي، سړي هم زور لګوي. او بیا چې ښځه میانځ کې ګیره شي هغه چې ښکل کې وتل ډېر ګران دي، ډېر زیات. ځکه تا پسې 50 کسان 100 کسان یې ښځې نو چې کله بیا ښکل کې وځې که نه صابر وي، بیا به لاندې خپله زور ورکړې، لاسونو به زور ورکړې، نو شاته به وځې. نو شاته صرف کوم ځای دی وځې چې وځې به درته شاته ولاړ دی، هغه د دې قدر کوي چې ما شاته کوي. ښي طرف ته وځې هغه دې قدر کوي چې ما وباسې، ځکه چې ته وځې خامخا بل ډغه راځي چې تا به د شاته کوم ولاړ دی هغه رسو کېږي. او کوم ځای رسو کېږي؟ هغه خو نیمه ګنټه تېره کړې ده، نیمه ګنټه او 3 پاوه به لګیا نو حجر اسود به ښکلې. دا زورونه به کېږي، دا نیمه ګنټه 3 پاوه نو ډېر وتل ګران دي. نو دغه وخت کې ښځه داسې چغې وایي که نه، توبه وباسه، کرکې وایي، چغې وایي. نو چا درته وایي چې ورته او په زور به ورځي، په زور به ورځي. نو زه خو خلکو ته وایم چې ګورې که ښځې سره خوا کې ودرېدې نو ښځې مثال د چیندخې دی، دا ډېره زر متیازې کوي. چیندخه نه ده، چیندخه چې معمولي ټپ ورکړي که نه ټپ متیازې کړي، پرت متیازې کړي. دقسې ښځه کمزوري شی دی، دا چې لږ زور والي که نه دا بیږي. دا حقیقت وایم، ښځه کمزوري شی دی، دا متیازې کوي زره. نو تا به هم لړلي او تا به ولړي. د ښځې زور یو لوی شیخ الحدیث نوم یې ناله وفات شوی دی، الله شاهد دی، د هغه د خپلې خپله خبره ده. یو لوی شیخ الحدیث په حجر اسود مې ښکل کړه چې راوتم نو ډېر مصیبت و. دوی شاته مې لاس واچوه چې ځان وباسم، سکون یې سم چې ځان وباسم. وی ځان مې راوویسته خو چې مې وکتل د بلې ښځې سد یې نیولې وې. بیا مې توبې ایستې چې خدای تا کړې بیا مې نه وکړه. دا یو شیخ الحدیث راته ډاکټر صاحب ډاکټر شیر علي شاه صاحب ما سره ډېره مینه وه، ځکه زما د والد صاحب د هغه نه ښه نږدې تعلق و. زما والد صاحب هغه ډېر زیات نږدې وي یو بل سره، او دی ډېر زیات خوښ وم ډاکټر صاحب. او چې هغه له به څوک لاړل د دې علاقې وي زه داخله کوم په حقانیه کې نو د وي هلته ولې نه کېده ورجات دا به هغه وي. او چې کله وفات کېده نو هغه یو خط دارالعلوم ته لیکلي وایي کې لیکلي چې ما مباصره مدرسې ته ډېر عجیبه خط و، دغه نه یې لیکلي د هسپتال وایي ما هسې نه تاسو معلول نه کېږي او ما به خدای جوړ کړي زه به راځم چې دارالعلوم حقانیه کې زما نه درس اخره پورې کړی شي. او مولانا سمیع الحق صاحب ته ځان له په وخت کې ویلي و چې که بیا زه مړ شوم نو دې ورته یاد کړم چې دې راغلی په څو مانا. نو ډاکټر صاحب ما ته ویل چې داسې کار وشو چې امجد د مور کور والی یاد و. وایي ما ته ویل چې ماما به حجر اسود ښکل کړي. وایي چې ګوره ډېره درست دی. وایي چې نه خامخا وایي به مې تله وایي چې به مې تله زورونه مې ولګول حجر اسود ته وایي یو کاسه غوندې ده دغه د سپینو ده هغې کې به سر ور دننه کېنو ښکلی نو چې هغې کې به سر ور دننه کړم ښکلې کړو بیا خو زه خفا کېنو زه پیاله شوم دا پیل شوه چې ماښام بلډینګ ته رالو ما ورته چې خوند یې درکړ ښکل دې کړ وایي ما ته چې ما خو ښکل نه کړ هغه به کنځل کړو بیا چې د پلان کېدو ما له دې بیخ وویسته
سر مې دله په کاسه کې ور دننه کړ او بیا دې خپل نه کړ وی ما ته وایي چې زما سر دې کم دی او چې ور نږدې شو زه دې پرېښوم د بلې ښځې سر دې ور دا دومره نه شي وایي زه دې په دې پرېښوم او بله ښځې یې سرونه باندې ور دننه کړ او مولانا صاحب بله درته وویل دا راتاو ډاکټر صاحب راته ویل وی کور والا مې کېنونه دلته راښځو په ځای کې چې ما ورته ویل دلته کښېنه زه طواف کوم نو بیا به هر ایک طواف وکړم چې دلته کې وی کې مې وروړه چې طواف مې وکړ ولا مولانا ما ته راشه کنه مولانا بلا وره مې بیا سړي وی چې هغه امجد مور مې کېنونه دلته کې وی چې ما څنګه طواف وکړل ما نو یو دې ته چې زو دا نه پاسي دا ورنه چې اخذ راځي چې څو نه وخت دی دا ما ته نه ګوري نه پاسي روبان وهلي کنه ټول خود روبانونه وهلي یو شان ښکاري یو شان ښکاري تورې ورکې وی ورنه مثلا مې ته تاسو کې د پلان کې نو پاسه وی غیره تمخ کارکا بلا وا وی هغه تلې و دستا او هغه دې بلا خبره راځي په شان تاسو نو دا حالات انت ډېر پیښې دا حالات انت کې ډېر پیښې دا به په دا حالات پکې خدا حجر اسود په وخت کې مولانا سے یوازې نه زه په خپل ذات خود په ډېر ډېر تکلیف میدان منتظم تا ورسو زه چې کله حجر اسود تقبیل لرم یو خو تقبیل د حجر اسود د مستحب دی لیکن مسنون دا نه چې د حجر اسود کول کې مسنون دا استلام دی خلک دې حجر اسود کولو حجر اسود کلی کو بیا دي کلی کې ټیک تا انکار پکې نه کوي یو استحبابي عمل دی لیکن مسنون دا نه دی مسنون دا کولول څه دی د استلام دی طواف دوران کې یا په اول کې یا په اخر کې چې کلی کې طواف شروع وکړه نو زه چې زما د ملګري کوی کوم د دولت ملګري ځان سره وایي ابراده لکه نو ملګرو په واسطه په اسانه کار شي زما ملګري کوی کوم چې ګورې کولاوی دی نه مخکې د طواف نیت وکړي چې تقبیلو کې چې طواف شروع وکړي ډېر ګرانې اوس شم کولولی پخوا به دا معقول اوس دا څو کالو خیر دا کال وشو کورونا ده الله دې ازادي راولي نو ما اوس شم کولولی ځکه ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی نو منتظم ته مې ځان ورنږدې کړ دا منتظم د دعا د قبلېدو ځای دی په ډېر تکلیف مې ځان ورورسم زه خو د ښځو نه ځان ساتم نو ښځې پکې وي او سړي پکې ګډ ولاړ یو بل سره نږدې ولاړ نو په ډېر لوی تکلیف مې چې ښځې اخوا شوې نو ځان نه مې ځای وکتل نو د بل په اوږو کې به ځان ورډن مې کړي داسې خو تا ته څوک دل کېږي نه انصاف خو دا دی که نه ظالمان خو ډېر دوزي بیا لر کېږي که نه په بیا ولاړې لکه بل نه مو خبر کړه ټول جاړي بس خلکو له جړه ورځي نو هغه د بیت الله پوستي د په هغې به خپه کېږي اوچت به شي یو فوټ یو نیم فوټ پوستي د په هغې به ودرېږي د بیت الله درشل به ونیسي نو هلته بیا خلک دعا کوي لاسونه به دې پورته وي نو ته چې ننوځې دې دې ځای کې سر ورته نه کېږي داسې خو ته نه شي بل خو لرګولې نه شي که نه نو دې میانځ کې د دوه کسانو دې میانځ کې ځای کې سر ورته نه کړي لاس ور اوچتوي نو یو خوا شي بل دې خوا شي نو سړي ته دې وشي نو دوه واقعې ما سره داسې پېښه ده یو ډاکټر صاحب اوس خدای پاک هغه ډاکټر صاحب ډاکټر شیر علي هغه ته کې ډاکټر خپل نیشنل ټیم ورته میلاو دا علما به هغه سره اکثر پاتې کېدل ما اوس ولاړ دی او زه هغه ته ما نه پېژندی چې ډاکټر صاحب زه ورته دا چل کوم چې ته دې خوا کې زه ودرېږم په ما پکې موقع وشي زه ورته بیا وایم چې عربۍ کې مې عربي دی نو دې خوا چې ما پکې موقع وشي ستړی کړم نو ما ورته ګوره ضرب دې وخت ګناه ده ولې ضرب کې او وخت یې مې استعمال کړی خدای پاک چې دې خوا چې ما ته وکتل ډېر ملامته شولې بیا مې پوه یم که دا مولانا احمد صاحب دی او شیخ الانجاد صاحب دی دا ټول به هغه سره دیره وو هغه د خپل هسپتال اوس بند شوی بل دا و چې حجرت تا مې ورسوه لږ ساعت مې نو تېر کړی یاره بس پیله ودرېدم محمد او درود مې ووایي چې اوس څوک ځان رامنډي راغی په دې طرف یا خدایه پاک او زه اوس بادشاه ما هم نشي راوړی بیا خو جدا کېږي یاره چې دې ګروپ کې مې بدل ښه ده اوس تاسو به ګوره دلته به څه وګټم بس پرې مې خو دلته مسله کوه او راوړم حالانکه نیمه ګنټه مې تېره کړې نو ښځې دومره ظالمانې دي چې بلکل او دا منتظم وي چې دا درمنډي که نه نو بلکل در سره سینه چاته ثواب ګټي
دا رنګ بيدا به رحمت الله لاندې وته ولاړې دعا وکړي حجر بیت الله ته ځان دې کړی خدای براشي په دې میاس کې بل سره ودرې دوه سړو په دې میاس کې ځان راځي ډېر ظلم دې ډېر دی په طواف کې خدای بالکل سړو کې جوختي ګرځي حالانکه رسول الله مبارک حضرت ام سلمہ ته توفي من ورائهم خلق نشاطا وطواف کوا دا مجه کوا لومبه چې کوم سربیر د شپږ څه پیدا د خدو دی دغه ته طواف نشي سړی او خدای جوخت دا ته ټیر دی چې د حد نه دی او خدای بل رسول داسې کی تعالی ودی قدر کې دوه قدم کې نه ودی ثواب به به وقوفه او بس صاحب خپل خدای چې اجر اسود تودريږي او څه چل به کې تاسو نه بوچت نو پایل دې تاسو نه پیږي په استلام باندې نو یو دلم نه کنه بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله ټول متلې ګل خلک ګلارګار په خپل ګلونه حالانکه صحابيات وکوي استلام نو داسې چل به په دې پټه نه ګوري چې دا مخلاص کوي او خلک چې کله استلام کوي سینې نه مزه تاسو پورته کوي او لستوړي دی ونیسي دستانی دی واچي تاسو نه لستوړي دی ونیسي لاس پر بند کې درې ده ثواب ګټي نه پخته لاس بوچت کې ټول مخکاري ماره ښکاری سټ کاری په ثواب کې مخونه ښکاری او د هر وطن خشته خدي په کې ټول خلک په د نظر په ګناه کې مبتلا دي او بالکل د سره جګيږي په ثواب بالکل پته نه لګي تامه کې براشي مانده د بودري څه به کې اوسه تبه داسې تامه کې براشي وبدري کته ته وایي چې دا تبه خواله یو سره څه حرام ستاسو بلا نه جګړه سره کوي په مازه کې ته مخ ودرې نو دا د خدو د لاسه نن سبا هوا ډېر زیات شوی دی تقبیل د حجر اسود وغیره ډېر ګران شوی دی د خدو د لاسه خدو د لاسه ګناهونه کېږي او اوس خو سعودي حکومت خدای پولیس والا مقرر کړي د ولادت دوران کې نه تللی او اورېدلې مې دا دي چې خدای باقاعده پولیس والا زنانه مقرر کړي دي دا غي مخ بالکل ښکاري ټیپ پتونه جوړي ټیپ جامې جوړي او لاسونه او مړه ارسکاري ټول خلک په طواف کې هغه جنہ کوته تماشا دا بل فتنه یو فتنه په بل فتنه حجر اسود کې ملتزم کې طواف کې د خدو جنگیدل ځنې دې طواف نه کوم ما ته یو ملګری وی تر راځه طواف در باندې کوم نو ما ته پته زر طواف سره حجر اسود سره خوا کې دې پړو کې سب کتابه نو هغه کې داسې وي چې خلک پټې درکې په باندې وځم کې نه لګي زر طواف کوي لیکن ټول بخدو سره جنگي او څه طواف دغه نه دې بالکل خو وګت چکر وامه یو طواف وکا د لاسو په ځای باندې او چې د ګناه طواف ونه کړي دا لوی او خدای التصادر نه پسري او زوی زموږ د خپل خدای سړی به وي یاره بس ما خو ورته پړې مې په ور واچو بس ګرځي خدای کور دی او وي نه دلته ګناه نشته دلته ټول رور او خور دي مردار د قرآن شریف د حجاب آیاتونه خو په تورندو کې نه دي نازل انت نازل دي ګناه انت حلال طب انت نازل دي پردا طبقا الخلق دي رور او خور څه کوي ټول خلق تبو برباد کړل انت خلق ناس دي او نو سبا ویډیو کې بری لګیاي ګرځي د خود سرور په ډوبای او خلق ناس دي مخامخ او خدای تواب کوي پردو خود د ګوري پردې څوک نه کوي نو ډېر زیات حالات ګډوډ شوي دي مولانا صاحب نو دا خو مې د عمرې متعلق د څه مختصر باندې حالات ذکر کړ او د حج اقصار افراد قران او تمتع روان دي دغه تفصیل لته ان شاء الله ورته وعبد الله بن مسعود سوي قال اور راویان د ټول ترشیب الاستقاد دي او فرمایي ان تتابع بين الحج والعمره متابع دومانی دي یو خدا چې قران کوي طبعا ان شاء الله قران کوي تابع او بلدادي چې حج کې نور پسې عمره وکا تمتع ته معلومي یا عمره کې ور پسې حج وکا ډول معلومي که یو ځای په یو حرام کې قران شو که په دو جدا جدا احرامونو کې څه شو تمتع شو فانهما ينفيان الفقر فقر ختمه ول ډېر پیسې دی ولګولې غریب بدل کې مخدای اوري راځي فقر ختمه والذنوب گناهونه ختمه کما ينفي الكير کیر کومانی دي کړي کیر هغه تنور ته وایي چې نور پکې اور بلای هغه تم کیر وایي او کیر هغه باندې ته وایي باندې پیژنې اوس خو باندې نشتا
اوس خو هغه ماشین تاویږي او هوا ورولي نو اور تیز دی اوس هغه ماشین غوندي یو پیپ یې لګولي په هغه پیپ کې پرې تاویږي نو اور تیز دی اور لمبه کوي پخوا به باندې وه د کلوارانو سره موږ لیدله دا ربړ یو دوه څیزونه د ربړ نو هغې ته به یو کس ناستو لوړ به هغې ته ناستو نو هغه یو به اوچتوله داسې چې اوچته بیا کې لاس به پکې منډلی و چې اوچته بیا که نو هغې ته به هوا ورله نو زور به یې ورکړه لاس سره نو د هوا به ډکه شوه نو چې زور به یې ورکړو نو هغه هوا به هغه تودون کې و بنی به یې ورته وایي بنی تاسو نه دي لیدلي بنی نه دي لیدلي که د لوبانانو سره پخوا به بنی وې بنی به یې ورته وایي ټوپان به وواړه هغه دواړو ټوپانو کې به یو خوله وه پیپ به نو چې هغه به اوچته کړه هغه ټوپان لاسونه به پکې کلکې نښتي وو هغې به لاس ورکړی نو چې اوچته بیا کې لاس به یې کوډه وکړو نو هغه به ډک شو د هوا نه نو دا بیا به یې داسې کړی زور به یې ورکړو نو خوله به یې بنده شوه چې خوله بنده شوه بیا به یې زور ورکړو نو هغه هوا به نه هغه هغه تنور ته به لاړه نو بنی م ورته وایي بنی هغې ته وایي نن سبا به د کیر معنا دغه مشینو چې کوم تاویږي او یا مراد ته هغه تنور دی چې کوم ځای کې اوسپنه ګرمېږي نو څه وایي کما ینفي الکیر خبث الخبث په فتحتینو ځان د اوسپنې او ځان د سرو زرو د سپینو ګناه ختموي او نور د ګناهونو متعلق تفصیل دلته ما ویلې دی ښه صغائر او کبائر د په دغه تفصیل مې پوهې کړی وليس للحجة المبرورة مبرور لا رفث ولا فسوق ولا جدال سبب الا الجنة نو حدیث څه معلومې شوې ډېرې خبرې ته معلومې شوې یو خو دې دا معلومه شوه چې قران هم کولی شي او تمتع کولی شي دا غیر ذریعت ته معلوم شو تابع بین الحج والعمره که په یو نیت او په یو احرام قران شو نو په دوو نیتونو په دوو احرامونو تمتع شوه نو تفصیل د تمتع او د قران دی معلوم یا دویم دې معلومه شوه چې فقر او ګناهونه ختموي دریم تشبیه د معقول د محسوس سره تشبیه د معقول د محسوس سره او پنځم څه د حج مبرور ثواب بې د جنت نه بل نشته هغې فضیلت معلوم شو مناسبت د باب واضحه شو وفي باب عن عمرو وعامر بن ربيعه دواړه په مستند د ابن ابي شيبه کې دي دواړه په مستند د ابن ابي شيبه کې دي او د ابو هريره په بخاري مسلم کې دي ابو هريره بخاري مسلم کې عبد الله ابن حبشي مستند احمد کې دي عبد الله ابن حبشي مستند احمد کې او د ام سلمې په ابو داود کې دي ام سلمہ ابو داود کے اور جابر بن مستند احمد کے اور بس یہ مولانا قال ابو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح غريب غرابت منقل کہ عبد الله بن مسعود پہ متفرد تھے اور داغنا لاند شہرت ترسیدلے دے شبا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه منصور ابن معتمر کوفی ترسیب سے قاتل ابو حازم سلمانی نمدی سوکا سلمان ثقة ها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يثبت ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه رفث ته وایي داسې خبرې چې هغه د جما سره متعلق وي او د خواهشات او د شهواتو سره متعلق وي او لم يفسق نور ګناهونه شابه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وابو حازم کوفی اشجعي وتوي سلمان نوم د مولا عز وتوي اشجعي ذكى اشجعي وتوي والبسي شاء ما جاء من التغليظ في ترك الحج والبسي قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي والبصري قال حدثنا مسلم بن محمد بن يحيى القطعي صدوقا مسلم ابن ابراهيم تيسير ثقة او هلال ابن عبد الله مولى ربيعه متروك منكر الکه منکر دا چې ضعیف مخالفت د ثقاتو کوي او متروک څه ته وایي ما ویلو چې راوي پکې متهم بالکذب یې ګوري روایت ډېر کمزور شو د سوي قال حدثنا ابو اسحاق حمداني ترشيو ثقه حارث مراد حارث اعور دی ما ویلو چې بعض علماء وتضعيف ثقه وي اکثر وتضعيف وي دوا اویان پکې ضعیفان شو ان علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلا ورزاد او راحلا دا برابر کی وتبلغه الى بيت الله او حج لك فلا عليه لا باس عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وليه يهودي ونصراني لانهم لا يحجون اغي حج النبي على كذا هنا في دام من كذا كافر ده فلا باس عليه ايه حديث ضعيف ته کو برته معلومیږي او قران ظاهر معلومیږي ومن كفر فان الله غني عن العالمين
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني انت كفران نعمته ناشکری اخلو خان اکثر ناشکری مفزی کفر تشی یا من کفر کفر عملی کافران حج نکی دیم نکی دلتا کدا محمول شو پا تغلیس باندے پچا باندے لکا پا تغلیس کافر کی گنا وذالک ان اللہ یقول وللہ الناس حج البیت من استطاع وحدیث ضعیف شو فقلو قال ابو سحر عن غریب لا نعلم الا من هذا الوجه سر تاویج هلال ابن عبداللہ لرے پہ متفرد دے ومولانا حضرت ورمتاوے فقلو فیسقات کی مقال دے ہلال ابن عبداللہ مجھول دے او حارث بن عوف بالحدیث ہے مجهول الحالم ده منكر ده ومولانا ده حواله ده قوم فمستند احمد او بهقي کې رسول الكبرى ده بهقي کې دا حدیث په اسانید صحیحه وشته ده او قرآن شریف نص موافق نه کنه هغه سره دا حدیث موافقت کوي کنه نو سنن الكبرى ده بهقي او مستند احمد کې په اسانید صحیحه او دا حدیث مستعمل دي وربس اشاء امر به ها الحج بالزاد والراحه بس استاسو قالو نو ما ده تسویلو زمون دا جماهیر په نسبت دی کم یو قدرت دی د حج د پاره میسر یاد دی او مالک قدرت ممکنه مالک قدرت ممکنه یاد او جماهیر قدرت میسر او پیادم ته شي ورون میں سبب بخاری کی تفسیر ویل دی اور بس اشاء الله قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ولهذا بعض علماء تر شافعی مر گئے کہ یاد دی دا او ګور شافعی دی فالحه بعد وسره احمد مرګري کوي او اصل مسلک داري چې مالک قدرت ممکنه شرط کوي او جماهیر وایا جواب مما یاد جماهیر قدرت میسره شرط کوي اگر استا مخاشیان بل شان دي کړی دي او ما د اصل مسلک وي او په دې اردو اړه دې مات مکوي پر بس اشاره ابو محمد بن عباد بن جعفر بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابراهيم ابن يزيد دا ضعیف دی اوس بدل راشي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يوجب الحج قال ما يوجب الحج يعني شرائط وجوب السري قال الزاد والراحله زاد او راحله ذهابا وايابا تطلو راتلو دوار او فقهاء وي چې دومره پیسې وي چې پورې خدای بچو تم پرې او بل شرط یې سره چې خروج الناس خلق هم د سره دی आवाज ابن شد دی او بل شرط یې سره چې وخت معتاد کې را سره دی چې کوم وخت حج دی ای اشهر حج هغه کې را سره دا برابر شي او شافعي ته وایي چې خدای سره امداد او راحلي د شافعي ته پرې د خدای لپاره دی رحم محرم سفر شرط نه دی که نور خدای دی مسله دی شي او ای مسله سوي چې نه د خدو د پاره دا شرط چې اله په فرض کیږي چې دې سره زاد او راحلي او دې رحم محرم وسره دي او په دې رحم محرم یې نو بیا په دې اله فرض کیږي چې دوه کسو پیسې وسره برابر شي دا سره دې رحم محرم یعنی د خدای د پاره دې رحم محرم زموږ په شرط دی او شافعي وینا که نور خدای دې نو سفر وسره کول شي دا مسله د رستوران مانه ده فقال بس هي جماعه قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند اهل العلم ان الرجل اذا ملك زادا وراحله وجب عليه الحج وابراهيم بن يزيد والخوزي تكلم في بعض لیکن مولانا قرآن اشتا من استطاع الیه سبیل راغلی باب ما جاء كم فرض الحج یا بس فرض میں شي سو او اضافه صفت موصوف ته فرض الحج حج مفروض سمردي والبس قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الاعلى بن علي البختري ثم راويان للسيقات کی صرف ابو البختري نے ابو البختري ده سعيد ابن ابي عمران من ده سعيد ابن فيروز مرتوي نو ده سماد علينا ثابت نه منقطع شو سړي ثقه په منقطع حديث لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرد دي رياض شوكنا شابه جان قال لا ولو قلت نعم لوجبت ما ویلو دا پیغمبر تعالی القاو کی نور می ویلو چې پیغمبر مبارک حقیقتا شارع دی که مبین د شرع دی دا تفصیل ما ویلو کوم ځای کې مې ویل دي التچه سواک کې مې ویلو لولا ان اشق على امتي لامرتهم
بالسواك التم تفصيل ويلي ها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وفي الباب عن ابن عباس اشياء كم مبهم النبي مجهول النبي او صريح بي نو امر تقاضا د تکرار نه کوي بس یو د حج کوم وایو چې مونږ کې نو هغه سبب چې مقرر شي نو بیا معمول به مقرر کیږي دلته سبب به دی او دی شابه مولانا ابن عباس په مسند احمد کې د ابو هريره په مسلم شریف کې د تکرار او دا حدیث ضعیف دی او هغه د ابو هريره حدیث په مسلم کې مضبوط دی ګوري حديث حسن غريب من هذا الوجه واسمه ابو البختري صاحب المتفرد سعيد بن ابي عمران ثقة ثبت حافظ ابن حجر ذكره وما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن محمد عن جابر سفيان الثوري دي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه اور زيد بن حباب ورمان متفرد دي ودي سقرا دي ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجتين قبل ان يهاجر هجرت نمک دا محمول پر علم دراوی نور د هجرت نمک هر کال حج کړي شابه معها عمره فساق دا نو دلیل شو حدیث سمارو مشوا د هجرت نمک دوه کړي خدا په علم دراوی محمود جابر انصاری مدنی دي صرف دی وسره په دوه حجونو کې په بیعت العقبه کې شریک شوی دی وسره په دوه حجونو کې شریک شوی دی بیعت العقبه کې کله انصار لاله رسول الله مبارک سره په مینا کې بیعت کړو نو دې عقد ویا دی او دا واستنی ټیک دی چې دا هیڅ حجه بعد ما هاجر معها عمره دا زمون دلیل دی چې پیغمبر مبارک قارئ معها عمره سبب کې تفصیل روان دي افراد او قران او تمتع کی خبر سوال توکم وماها عمرتون معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قارئ دا معلومه شو او په دې فساق ثلاثه دریش په بدني ودنه خطا ده خلک بدنه کوي دا بدنتون په فتحتين دي بدنه او عام زمون مليان بدنه وای دا خطا کیږي بدنتون په فتحتين جمع بدن راضي والبدنه جعلناها قرآن شریف کې الله فرمایي نو جمع بدن بضم الباب وسكون الدال او دا بدنتون دي وجاء علي من يمين ببقيتها بل کې راځي باقي څه سل دریش په رسول الله مبارک مدري او باقي څه پاتې کېږي لکه دریش په تونه پاتې سل پورا کې هو دې اگر دایمنا فيها جمال لابي جهل ابو جهل يوخ مو پر دریش په دوګه او دا په دغه کې بوراتون باندې خان فزمي د بي په سکون درې په فتحې درې تخفيف او خففه سره بوراتون د فزاو لیکن بعضو کې راځي چې دا ذهب هوا لیکن علماء حافظ ابن حجر تطبیق کوي وې دا ذهب او فضه دواړه پکې لیکن دا کاتب غلطي ده دا ابو جهل هغه کوف کې هغه په عمره القضاء کې یا په عمره د حدیبیه کې ذبح شوی په حجۃ الوداع کې نه دا غلطي ده کاتب دا ورته راوي ده فنحرها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبقت فشرب من ماءها. معلومیږي چې کوم ګور پیغمبر سره سفیر یې سل او خانه لال کړی دی په حجۃ الوداع شپېته لال کړی دی په حدیبیه کې او یا لال کړی دی په عمره القضاء هغه کې حالانکه په عمره کې سنت دي مسنون دي فرض واجب نه دي دومره صحیح پیغمبر مبارک او بل دې سمجھوږي باقي دغه اقوال دې کم قدام د شکر وته مو وایو هغه کې تفصیل د تقوا مخه تور پسې شه قال ابو عيسى هذا حديث قريب من حديث سفيان العراقي ابن حباب متفرد ما لتوي ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن امام دارمي في كتب عن عبد الله بن ابي زياد وسالت محمدا عن هذا فلم امام البخاري الثوري عن سفيان الثوري مراد دي شابه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت لا يعد هذا الحديث يعني الثقة مخالفة أرجحنا كي إنما يروى عن الثوري عن محفوظ لا يرى محفوظا شاذ شبه وبه قال حدثنا إسحاق بن يعني أصل ذلك مرسل قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كم حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة وعمرة مع حجة وعمرة جعل حرفان بن هلال ثقة ثبت شبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يوم عمرة بدي قيدك دا عمرة القضاء يا عمرة القصاص وتوي
دا په دې قاعده کې ویا دي د حدیبیه وعمره الحدیبیه لك دا كما عمره وما ویلي وا دا حکمیه ده ثوابیه وتوي وعمره مع حجته دین قران معلومیږي دا په دې حجه کې وا او عمره الجعرانه دا په تم د دا درې ور په دې قاعده کې عمره د حدیبیه هم حکمیه عمره دا آئنده کال عمرة القضاء دا په اوم کې وا دا حدیبیه په شپږم دی قاعده کې وا او دا په اوم دی قاعده کې وا عمره الجعرانه جعرانه مرتوي جعرانه مرتوي دا ول حرير الذي بكره تقسيم دا په فتح د مکه په کال باندې دا په دې قاعده کې وا دا چې کوم حج سره وا په دې حج کې وا نو که څو درې عمره یادای حکمیت یو باسي یا د حج غته یو باسي او که څو دوه یادای د حج غته یو باسي او د حکمیت یو باسي دور پسې شام حبان بن هلال ابو حبيب بدر وجرير ثقة وثقه يحيى بن سعيد القطان بس په مولانا سبب احسان دې په وخت